بسم الله الرحمن الرحیم. من کسرا مزاحه زالت حیبته. من کسرا مزاحه، آسوک چه مذاق یې زیات شو، زالت حیبته نو روب یې ختم شو. پدې ضرب المثل کې یو حصلت بیان کړی دی او بیا یې د هغې نقصان بیان کړی دی. او حصلت دا دی چې د کوم انسان مذاق او ټوقې زیات شي، یعنی ارواح مذاق او ټوقې کوي، نو د خلکو په منځ کې د هغه روب او دبدبه ختم شي او د خلکو په منځ کې د یو مسخره انسان په حیثیت مشهوري. نو موږ له پکار دي چې موږ هر وخت ټوقې او مذاقي نه کوو. من کسر مزاحه زالت حیبته. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې من دا اسم موصول دی. کسرا د فعل ماضی واحد مذکر عیب مغروب سیاده او د کرمه کرمو باب ناراضی. کسرتون مصدر دی معنی د زیاتېدل. مزاحه کې مزاحون چې دا مصدر دی او دا راضی د فتحیت ته باب نه. مزاح یمزحو، مزحن مزاحن مزاحن، دا دریوانه د فتحیت ته باب نه مصادر راضی. او مزاحن چې دی دا د باب مفاعلین مصدر راضی دی په کسری د میم سره کې شي. معنی د خلکو د خندا لپاره خبرې کول، ټوکې کول. زالت د فعل ماضی واحد مؤنث عیب مغروب سیاده او دا راضی د نصره ینصرو باب نه. زال یزول زوالون مصدر راضی معنی د ختمېدل. حیبته کې حیبتون چې دا مصدر دی او دا راضی د سمع یسمعو باب نه. حاب یحاب، حیبتون مصدر دی معنی دا روب غورځېدل، روب پریوتل. من کسر مزاحه زالت حیبته. د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، کسرا فعل، مزاحه کې مزاح مضاف ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا د کسرا فعل لپاره فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه داخله شو د من اسم موصول لپاره. موصول سره د سینې نه د محلا مرفوع دا مبتدا شو. زالت فعل. حیبته کې حیبت مضاف ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا د زالت فعل لپاره فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع دا خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.